حجر معلق پورې پورا کړل حجر معلق نشته دا خلک پر دی او شی جوړ کړل په فیسبوکونو کې راځي کنه دا د کمپیوټر شی حجر معلق نشته کوي الله تعالی قادر دی الله خبره ده خدا نشته دا د ویږي په خبر دا د پردي جوړ کړی هغه بعض خلکو د نبی رحم د قبرونو پردي په کوان جوړ کړی دا د پردي بعض خلکو لري کې جوړ کړی دا خبره نشته شابه دي بسم الله الرحمن الرحيم بس مولانا صاحب دا تفصیلات تیر شوی دي ها دوباره نشم ویل درته او لګمخ کې تیر شوی دي طرف وغیرہ پورا مبحث مې د تویل دي یاد لري ما پکې د تدریج دوه خبرې کړې دي یو نظام در تویل چې غلاتونه به کوم ځای پورې پورته کړي نو دې کې منکبین راځي امام بخاری بار راوړي او با تاسو صحیح مسلم روایت ابن حجر روایت ویلو ها چې رفع يديه الى شحمته اذنه الى اذنه بل ذکر راځي الى فروع اذنه او بل ذکر راځي چې وحاذ ابهامته الى شحمته اذنه دا ټول تطبیق مې درته کړی ٹھیک شو او د دې لپاره غټ مستدل د ابن عمر روایت وکړه ابي مسترد کړو چې دا غنښ پک کیفیت ثابت دي او خپل دلایل ویلي دي نو بس تکړه شو ورته او دې کار حضرت عبد الله بن عمر دلته کې زبل نوې دلته بل باب کې غرض یې ګوره چې دا تکبیرۃ اوله کې رفع پورته کول سره افتتاح نه سوا ثبت تاسو باندې کې چې الله اکبر اوه او لا سلوستو پورته کې یا الله اکبر کې پورته کې رسول الله اکبر نه سوا انا غي ترى الله اکبر هم به کوت لاس پورته کړي هم به الله اکبر وې شابه بالکل عبد الله ابن عمر روایت کیستا او ما د تطبیقات کړي دي نور روایت هم د تویل شابه او سجدي لسلو پورته کېدو کې نه دی ویلې چې طرف په دې نه دی کړی ها مخکې صرف افتتاح وخت کې اوس دې درې وختونو کې ثابت دي ها وما قد عبد الله بن عمر روایت دې په تو غره بل ندي شابه دا قطره وزینو کې ثابت شوه ها مسجدا اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع من ركوع فيحدث الصلاه نتیجه جوابونه کړی دي ها شابه مالک ابن حویرث په جندلې تاسو دماغ کې ده ها او اخذ ابو حمید روایت ما کمزوري کړدوري کو تاسو خیال ویلي کنه چې عباس ابن سهل یا عیاش رجل دی او هغه عبد الحمید ابن جعفر دی سو هغه وت علماء ورته ضعیف وي بلکې بعض علماء ورته رافضی وي قدری ورته وي لما خلال جماعه هم قد عبد الله بن عمر روایت دی ګورې په نه ها اصله ته چې دا په څلورم روایت هم قایو دی هم قام دقه دلیل دی ها چې من حد ومن کې به شبا دا غبل روایت در دې څلور کرته د ثابتې د عبد الله بن عمر شبا دا دې ګورخه اذا دخل في كبره ورفع يديه يوشو واذا ركع رفع يديه دوشو واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه دريشو واذا قام من ركعتين رفع يديه تو کرتا شو یاد لري کنه او نو شپک کیفیت تدنه ما تاسو ته تفصیلا ویلي دي فاستانی د صحیحو مې درته ویلي دي شابه دې الکه دې کې تفصیل ما ویلي دي کم ځای کې بلا سنې دي تفصیلا مې درته ویلي دي او د علي صاحب روایت کې یو موقوف او یو مرفوع مرفوع یې چې دې
نو هغه ضعیف دی. موقوف یا صحیح دی. موقوف کې سنت لفظ دی وضع الكف على الكف تحت السره او چې صحابي سنت لفظ وای نو هغه کې رفع ته اشاره نه بل دا موقوف حکم مرفوع حکمیم دی او بل من د تویل شابه شابه ما ویلو یو ځای کې ذراع یسرا دی بل ځای کې کف علی الکف ټیک دی بل ځای کې اخذ بيده اليمنى يده اليسرا دی نو ما دا ټول تطبیق درته کړو هغه ویل دي کنه او على السره تحت السره تحت الصدر ټول چې تطبیق نکړو او ما ویلو چې دا على الصدر روایت تر ناړو دا نه کمزور دي ضعیف دي شابه دي دا یاد دي چې خبره کړې وها دا موجوده ده علیه السلام یاد دي دا مخکې راځي چې په ټول سره دي ما ليس دلیل ده رسول الله مبارک او صحابه ته وجي ګور زمانه حیا او کې زموږ برابر خشوع کوي لیکن او رسول الله مبارک مونږ نه ویلي الله خو وی نه کوي دا په یوه کې په ورپسې شه بس بل اختصار ما تاسو ته چې امام مالک تر څوې د دعا استفتاح قائل نه لري یاد دي هغه دلیل په استشهاد کې پیش کېږي بخاری کې روان دي چې نبی سم بکلا من شروع شروع به کول الحمدلله رب العالمین او ائمه ثلاثه دعا استفتاح قائل یا تاسو خیر بیا لګي اختلاف د امام شافعي ته پر اللهم باعث بيني وبين دغه او زمون په نسبت باندې د احمد ابن حنبل مصر مرګري دي سبحانك اللهم یا شو زموږ روایت په ترمذی کې تیر شوی یو روایت کمزورې کړو دې مې مضبوطو او ما ویل چې زموږ په مسلم شریف کې روایت شته او دې چې کوم روایت ورو چې اللهم باعث بيني وبين خطاياك كما بعثت بين المشرق والمغرب او اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض دا محمول په صلاه الليل یا په نوافل بل اختلاف په اوله او په غیر اوله او د مالک صاحب دا غیله مونږ جوابونه کړو شروع بالحمد نقوله دا غیوات تعارض کړل سبق نو مونږ جواب دا کوو چې د جهل شوې الحمد لله کړی دې سره تطبیق بین روایت راځي دا څه شابه دي او صلات به شروع کوله د صلات نمبر تاخلو جهر د صلات دي خو اوریدغه کنه هغه بل خو نوري او یادا اذا الحمد لله بقراءت شروع کو قرات قراءت مراد قراءت بالحمد لله شروع کو جواب امام مالک یو کله مثلا اخلي بالحمد دا چې بسم الله نه دا ویلي لیکن موږ بسم الله روایت ویلو کنه او ما ویل چې کولی تو استفتاح بسم الله کې اخفاء ذکر راغی ذکر نه لیکل جهر ته مراد شابه دي بګی څه په دې چې کوالي کې ها او جواز کې ګور اختلاف نشته او لو غیر اولا کې اختلاف یا دې خبره او دا په نوافل محموله ولی صحیح مسلم کې وګد روایت ده تشبيه صلاه الليل تاسو څومره اسکار دوی ټول هغه کې ویلي دي شابه دي دا مخکې باب فصل دي شابه دي او یا په کې دې لګوما باب طول القيام باب طول القيام ته بوله شابه دي طول القيام دې مناسبت دباب شابه دي اوه دا مخکې باب فصل یې کړل نو علماء لیکلي به مطابقت چې طول القيام على راځي چې په ثنا وې طول علي چې څه پکې وې ثنا او په ترجمه الباب دا کې چې ما درته وینم خبر خلاص شو اله شابه نور کې کې په کلام راځي د صلات الخسوف والخسوف ها دوار ولا مندي دې کې به ان شاء الله پر تفصیل وراشي ها دې کې دوه رکوعان کړي دي په یو رکعت کې دوه سجدي کړي دي او دا په تفصیل کوم ان شاء الله دا روایت مسترد دي ها یو ځکه کوم دغه چې دوه رکوعان پر رکعت کې کړي بل ځکه درې کړي بل ځکه ضروري کړي دې کې روان ان شاء الله بخاری کې راځي ها
ثم ركع فقال ورفع جنت را شکولی بها اواوی چې خدای پاک کې دا و راغی جوړ ها پیشو بچکونه لگاول مې شاته دې خدای پیشو سره وی حبقات حالی تغلی ودا پیشو ما قطعت ما دې خدای شان سره پیشو تر هغه باندې ځوانې روړې ورکولا او نه پرې خوړل تاکلو کې وراتو کې منافع وي ګمان کوم چې من خشیش الارض یا خشاش الارض چې د حشرات ولدمکنه خپل خوراکو او دې نه پرې خوړل کې نه بلشوا او مانزه کې مانزه قبله خو اسمان نه دی اسمان ته کتل ممنوع دي شابه دي دا لګور مخکې کتل دي نه اخبار کتل ولا باب رسول الله رضي الله عنه الى السماء رفع البصر الى الامام في الصلاه امام بخاری وی یو انسان امام ته په مانزه کې ګوري جواز شته تاسو تماویلو کو تاسو یادي میں نظر پہ مختل عینانیات کی تو بلا کراہیت جائز اسم نشته زدا سی ګوري ادا سی ګوري او که مخ دیوالو که سینه دیوالو لا مطلقاً مفسد دی او که چرته مخ دیوالو ضرورت توجه نه جایز دی او به ضرورت مکروه دی قوم تحریمینا کم یو تنزیه خیر خلاص شابته دا دی ګوره رأيت جهنم وحين رأيتموني تأخرتو رأيتموني تاسو زقولي دم جلوست شما نو کته چې په مانځ کې روي څنګه کوي نو مخامخ تړي د خو خاص صفاح کاری او خي او قص ولا تبص باندې کاری الله اکبر چې مخل عینین سره نظر دي ګوټونو ته مخل عینین وي څه څه ویل کیږي او دي دعا ته لحاظ وي په فتح د لام سره اذا لحاظ وي لحاظ فتح د لام سره به هلکه الکه د ما لحاظ وکړه مطلب څه چې څوک د لحاظ کوي کنه نو د تأدیب نظر وته کوي نو دا د تأدیب نظر دی چې سړی داسې نه ګوري ورته داسې دې نه ګوري وایي په خبره د پښتو کې موږ لحاظ وایو کنه نو ما لحاظ یعنی ما ته پورا نظر وکړه ما ته پورا توجه راکړه پورا نظر وکړه نظر نه یو خبر او قین سره ماړه نو دا څو یې رأيتموني معلومیږي دا چې امام ته ګوري جواز شته کنه شابه دې نعم بفهم بس تاسو دا پیجندل قال بازدراب لحيته ګره مبارکه به لقیدله نو ګوره چې ګره لقیدل ګوري نو په کله پته وته ګوري الله اکبر په موقع عینن سره ګره لقیدله او ګوره دی بقصدن ورته کته چې ګوري چې سلولي کنه نو دې کې روایت قولی مشتها چې دا صورت کې لولې دا ولولې شبه لقد حتى يروه قد سجد اراده د سجدې دی یا شافعي ته قد سجد او برخید او موږ اراده د سجدې راو نو راو کوم قرآنن ورته ګوري کنه شابه دې ولې تناول تشریعا ردی په نو بيتاسو ما ته ګوره په وځ کې خیر دې ثم راينا کتکا کاترست شي وین رأيت الجنه فتناولت عنقودا خو بیا مې جراءت نه کړو مې نشو کا قسم کړو ولا وقت لاكلت منه ما بقيه الدنيا دا به معجزه د نبی رسول الله وګوره ښا دا چې د جنت شي نه خلاصيږي د جنت شي په جنت کې نه خلاصيږي د دنیا تراشي نو خواص د دنیا ورته ملکت شي یا خلاصيږي دا قانون دی ښا تبديل د ظرف سره تبديل په خواص د شي کې راځي چې د ترماس نه بار پرته ده نو بار جدا خاصیت یې خېږي زر او چې ترماس کې دی واچولا دا هغه زر خصوصیت په طرف یې ورچو چې زر نه یې خېږي وورده په پرچ کې خودا نو نه به ویل کېږي دا هغه زر خاصیت دی چې بعض راو استلا ویل کېږي با دا بار زر خاصیت دی حصول الاشیاء بانفسها او باشباهها کتاب تمانو ویل حصول الاشیاء بانفسها او باشباهها نو کوم یو صحیح درسته مناطقه بانفسها له ترجیح ورکړي نو سوال پر راځي چې بانفسها شو نو چې دا او چالي تصور کوم نو دا هغه بنفس نفس چې دا زما ذهن تراغي بنفس نفس نو زما دا ذهن شلوي ولینا اور مې ذهن سوځوي ولینا دا وره تصور کوم ذهن مې یا خوي ولینا نو اول جوابونه کوي ودا طول عرض عنق
یخوالی ګرموالی د ظرف خارجي خاصیت دی او چې دا چې ظرف ذهني ته راغی نو د هغې خاصیت بیا بدل شو پوهېږي په خبره څه بدل شو هلته نه سوځول کېږي نه یخول کېږي او نه غوسول کېږي او نه طول عمق او عرض لري ټیک څه خبره او بې اشباحها نه دی شبحه نه ده که شبحه وي نو شبحه د دې شبح تابع وي چې دی وي نو ما ته به د صورت په ذهن کې و او چې دی نو نه به دا خو که دی نه بیا زما ذهن کې شی پروت دی دغه هغه پوره نقشه اوس هم زما ذهن کې د خود پرته ده حالانکې څونه ورځې شو چې ما لیدلی دی بنفس نفیس دا معنا مه کوو چې دې ځای نه لاړ هلته پرېوته په دې ځان پوهېږه ګورې بنفس نفیس دا معنا مه نه کوم چې دې ځای نه لاړ او هلته پرېوته دا مطلب نه دلته ظرف خارجي کې موجود دی بنفس نفیس دا چې کم خواص او کم خاصیتونه د د ظرف خارجي دي هم هغه څیز سره دی په ظرف ذهني کې پروت دی هغه څه عکس نه دی چې د ده په وجود کې وي او د ده په عدم کې غایب شي پوهېږئ نو سوال کوو چې بنفس نفیس شو نو بیا دغه لوازمات ولې نه راځي نو میم دغه لوازمات ته ظرف خارجي دي حجر اسود جنت نه راغی ټوټې نه شو تور شوی نه دی حالانکه جنت شي کې خو تغییر او تبدیل نه راځي نو دا عدم تغییر او تبدیل د دې حجر اسود به وو خو چې کوم ځای کې وو شبه ظرف د جنت کې ظرف د دنیا ته راغی خواص التفا د دنیا خواص کړی شو دنیا کې چې تورېږي هم ډکلی کېږي هم نو دا ما بقیتي دنیا دا معنا نه کې چې دا د جنت شی او د جنت شي کې نه ختمېږي ما څه ویلو چې دا به سوا معجزه د نبي رسول او معجزه خارق للعادت ته وي او مغه د جنت په کې پیدا تقریخ د جنت په کې پیدا تفریح یو دوه پر پسې چې یو شی شبحه حاصله کړي یو متحرک شي شبحه حاصله کړي د متحرک شي شبحه نو هغه په دې ذهن کې متحرک نه داسې ده که نه د متحرک شي شبحه چې ته په ذهن کې په فوټو باندې واخلې نو هغه په فوټو کې متحرک نه خو که د انسان شبحه زه واخلمه په ذهن کې نو دې سترګې پټ کړم او د ما هغه تصویر ذهن ته راوستې دې ما لیدلی چې په سړک روان دی نو هغه زما ذهن کې تحرک والا شي شدي تاسو پوهېږئ که نه د شبحه نه ده وګوره د مناطقو دا کلیه او قانون نن سبا د فیسبوکونو او د موبایلونو ختم کړی دی نن سبا شبحه هم باقي وي بقا پکې وي او نن سبا متحرک تصویر په هغه تصویر کې هم ګورې متحرک راځي پوهېږئ په خبره که نه نو د مناطقو دغه قاعده چې دوی بنا کړې ده دا نن د موبایل برباده کړه ختمه کړه لکه څنګه چې فلاسفه وي نجوم دورې په پلانکي ځای کې د زحل او مشتري او عطارد او شمس په پلانکي کې دی او قمر په څلورم او فلان نو شاه صاحب لیکلي دي چې دا ټول خطا دي وایي اوس النجوم كلها تحت السماوات او دلیل څه وایي شاه صاحب د مشاهدې سره خلکو ته پته ولګېده خیر هغه شی مشاهدې سره معلوم کړه یو دا څلورم اسمان او پنځم او شپږم او اسمان شفاف دی او د اسمان میانه کې نه راځي او دا څیزونه منتخ ښکاري کېږي وی دا نجوم کلها او کته چې دا په زموږ کتابونو لیکلي دي هغه کتابونو کې دا مسله د فیثاغورس نه او د ارسطاطالیس د هندوانو نه رامنقوله وه زموږ د منطق فلسفه چې کومه ده هیئت والا دا د مسلمان نه ده دا د هندوانو وه اوس د انګریزانو ده خیر خلاص فیثاغورس خو هندو هغه خو مشرک و ارسطاطالیس خو هندو پېژنې که نه مشرک هغه مسلمان نو دا فارابي او ابو علي ابن سینا دا بیا څه ګزارې والا تاسو الله اکبر ګزارې والا نو دې پکې څه تهذیب مهذیب او شی برابر کرا درست دی نو قوانین د منطق هغه خو د تخیلات سره تعلق لري او ټیک دي درست دي هغې خو د قواعدو بنا د مروجه استعمال شته لیکن چې کوم د فلسفې هغه امور دي چې د مشاهدې سره تعلق نشته تخیلات دي نو هغه د مشاهدې سره چې کلم تعارض راځي نو تخیل او د مشاهدې مقابله چې راشي بیا چاله ترجیح ملاویږي مشاهدات
نو بعضې خمقل وایي نه مړه وي دوی زمونږ د نبي علیه السلام معراج نه منې موږ د دواړو سپوږمۍ ته ختل نه منو دا څه خبره ده سره د جزم مه منه دې برخې او څلور سوه څوارلس پکې روان دي بل دا ساینسدانان د دې زمانې ټول کافران انګریزان دیم نه دې کې مسلمانان هم شته مضبوط مسلمانان پکې شته هغه مسلمانان د دې خبرې تصدیق ورکوي او دې کې داسې خلک هم دي چې هغه سپوږمۍ ته ختلي دي په سپوږمۍ کې بانګ اورېدلی چې راغلي مسلمان شوی دی یو غټ ساینسدان و د امریکې هغه سپوږمۍ ته ختلی و سپوږمۍ کې اواز بانګ اورېدلی بیا د دنیا سیر یې کو سیر سیاحت یې کو چې سیر و سیاحت یې کو نو بیت المقدس په لاره تېرېده نو هلته یې بانګ اورېد وي والله دقه مې اورېدلی دقه چې بیا دا کوم بانګې دي او مسلمان شو هغې بیا هغه چې مړ کو که څه والی کوي داسې زمانه ډېر ډېر دغه چلېده په دې باندې په ستا په میډیا باندې ډېر ډېر دغه پې چلېده بحثونه چلېدل چې هغه مفلوج کو که مړې کو که ویې ویسته ناسا نه هغه ناسا ورته وایي که نه نو بهر کې دا امور پرېږدوه او دا په مسلمانان پکې لګیا دي برخېږي او مشاهداتو سره آلاتو سره دا څیزونه تا ته معلومه یو ښه یې درته زه ورپسې شه دا اوس هغه باب دی قبله ستا ها هنا اسمان نه دی اسمان ته به نه سترګې نه پورته کې دا لکه څنګه کې توجه د سیرې د قبرې د ګر ول دي ورپسې شه اگر چې دې سره فساد نه راځي کراهیت راځي او خلق به صح کله کله سره اوچت الله تعالی قدرت د الله فوقیت صفتی جسمنا هم منو د الله سطوت او غلبه د عرش هم منو موږ سره ورتکو حتى قال لا ينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم الکه لا ينتهن د جمع صيغه ده او لنخطفن ابصارهم ده مفرد صيغه شو ده لا ينتهن کې ضمیر راجع لاغه قوم ته نو دا قانون دی چې ضمیر مطابق وي چا سره د مرجع سره مرجع مو نو ځکه صيغه د جمع راو او لتخطفن ابصارهم کې فاعل اسم ظاهر دی او چې فاعل اسم ظاهر کې وحد الفعل ورګه ها قران حکیم کې یو راځي لا یقولن او بل ځای کې لا یقولن دی کوم ځای کې دی لا یقولن کوم ځای دی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ضمیر راجع دی سألتهم نو ضمیر مطابق مرجع سره دی ليقولن ای یقولون نو ذکر صيغه د جبر وړل شو او بل ځای کې راځي ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين صيغه مفرد ده ولي يقلن وي هغه فاعل اسم ظاهر شنو وحد الفعل ابدا مخکې دا په دې کې له نقصانات دي الله له مکانیه ثابت دی نو دې خبره سره دیم دا چې ستا قبله خو مخکې د بره ته قبله وي دریم دا چې د نورو خلکو په تشویش او دغه پیدا کوي چې سړی برابر ګوري جازم دي جسته ګوري څه ګوري مخکې ګوري هیڅ پروا نه داره کو په خلاف فطرت کار دی او که شل کس در باندې اعتراض کوي نو د موږ خلاف فطرت کار دا چې یو خو الله تعالی دې خو ولي ګوري دا دې خو ولي ګوري دا بره ولي ګوري لا دې ګولا خلاف فطرت نه هغه ثابت دی فطرت شرعي باندې مخکې لا شرع التفات یمینا شمالا ګوره مکروه دی او کسینه اړولو سره کې مفسد دی اختلاس غلادا يختلط بسرعه اغلاقي د شیطان د سرعت العبد نه څه اخلاق خوشو کو التفات مکه او به ضرورت وجنه خیر جواز اشتا یا غیر اختیاری التفات ضرورت او غیر اختیاری التفات اته مستثنا لکه غرض ناری شي هر زړه شي وګورئ خدای یا امام مخکې رستو شي او دا کاکاجي مې ولې مخکې شو څه چلو شو ور هغه ته توجه فورا لاړ شي یا اته امام ته ګوري چې دا امام څه وایي کنه وی لکه رسول الله مبارک تکتل چلته ځکه
یا غیر اختیاري پروا نه ده چا به صلى في خميسة لها أعلام فقال شغلني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوا لي بأنبجانيته أغا أنبجانية سادة كمبل سلو يعني ترشي لك دينا سمالو مشوا چه يو سه دا مامونز کی مصروف ورکی ما التفاق خراب ہوئی لیکن اغا منزی دوبارہ نقداری وطے کتلی ورد یو حدیث دوالا معلومه تا اغا منزی دوبارہ نکت معلومه گی دا که منز نفاسده دی خلری کچی بیاد پاردا سے عملو نکما ولی خوشو خودو فوت کی شابته دا دیکھو ات مختص ناکه یوسف اذا عارض دو جنن ساری التفاتو کی ہاں او اغید توجه لالشی ہاں او کنا چیزی تصویر شروع کو ناغدات التفاتو کو جیسے چل دی نبی علیہ السلامی ولی دا او دا التفات رسول اللہ مبارک لری بھی نو ام پا مقل عینین پتہ نہ لگی گی او کنزدی شاعتی گلدہ سے بہت گل نو عدب پتہ لگی ایسے پتہ نہ لگی اور پسے شاہ داری گولا مقامی سے توجہ لارا او دا مانزن پس ذلك رافت فنظر إليه مناسبت سبب نقول مناسبت سري إلا ثم كشفا ده كشف ده پردے تطول طولا كده التفات ده ده غير اختياري راشي شابتي او يا ممكن دي خیال ده چې رسول الله مبارک جوړ روزي صبر پسیشا دا دی ګور ابو بکر تخکار شو التفات یې نو کړی څنګه وو بیا رسو کېده شابه الکه بس نور تفصیل ما ویلې کې تاسو یادي زموږ پر مطلق قرات فرض دی ها او فاتحه واجب زم د صورت واجب دی او د اغي پرېز باندې فاتحه فرض یاد راکړئ زم د صورت واجب وي نو بس ما نور خبره کړې ده چې قران حکیم کې اقرأوا ما تيسر اقرأوا فقرأوا ما تيسر من القرآن یا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن نو معلومه کیدا چې مطلق قرات فرض دی او د فاتحه فرضیت نو وایو یا ولیت خبره په کتاب الله راشي او د وجوب قائد او بل مداوي چې بل روایت کې فاتحه من لا تراد لمن لم يقم قاعد صاعدا دي ورپسې ما زاد دي بل ذکر دي ما تيسر دي نبي هغه معلومه کیدا چې دا ټول په فرض شي او د صورت په فرضیت خودیم نه دي قائد دا حالات خان نبی له شابه شکایت اهل کوفه د سعد عمر بن الخطاب نفعز له معذولك او عاملك په دې باندې عمار هغه شکایت یې څه دی په شکاو شکایت ښه ودرېږه صبر کوه په شکاو هغه شکایت یې څه وکړو د هغې بیان دی ښه حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي خمسنتين فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق والساعه كنيدا ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي قال اما ان انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم كمينكم داغين سشي أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين أركض تطويل فما أخف اختصار ويجي ولا غيك التطويل كي ما شاء الله تشوقت نبيجن وقتانو هذا تشوقت كي أركض في الأوليين دوام فككم تطويل فككم ولي سورة سوى تزور سورة سوى او اخف في الاخرين ولي سورة نشتا قال ذاك الظن بك يا ابا اسحاق مولانا سید دا خطر غری حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې خطي وته څنګه راولېګا نو دا چلو کوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته لړشا او د تحقیق وکړ اغلار سعد ابن ابي وقاص دې د بصري گورنر د کوفه وېدا څخه د اسلام متعلق یو خطر راغلی او هغه عمر سیبلا او په کې درې خبرې لیکلې یو دا چې موږ څنګه کوي لکه دا شو دویم دا چې په خپل جهاد د نه دي او خلق لګي
او خپل هم نه لېږي پردي لېږي او درېیم دا چې دې انصاف نه کوي بې انصافه دی په فیصلو کې بې انصافي کوي عدل نه کوي هغه ورته وي ښه وي خلکو نه تپوس وکړه وي ته به راسره ستا مخکې تپوس کوم وی نه ما مخکې مه کوه وی نه ستا خبره باندې مه یېرېږه زه په تا دا بدګمانه په ځان نه یم چې ستا مخکې به حق ونه وی که ته یې نو هم به زه ښه خبره کوم زه ستا نه متاثر کېږم په دې مه یېرېږه چې که ته وایې چې زما نه بغیر وکړه نو ستا دا خیال وي چې زه به تا نه متاثر شم نو پوره خبره به د خلق ونه کړی شم خلکو ته نه زه به پوره خبره کوم او په خلکو هم دا بدګماني مه کوه چې ستا په مخکې به دوی حق ونه وي زه به ورته ووایم چې که دې ولاړ دی د خیال مه ساتې د الله خیال وساتې او حق خبره وکړي ستا مخکې ښه ده او بدګمانه در باندې زه نه یم خو خط راغلی دی او عمر صاحب یې لاړ شي یو جومات صاحب ورته وي دا خط چا رالیږلی دا اوږده واقع ده د مطالب او دا درې خبرې لیکلې دي خلکو یې توبه 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 دا خو ډېر نیک سړی دی صحابي دی دا چې چا لیکلي دي دا خط یې لیکلي بل جمعات په مازدیګر به ته بل جمعات ته بوتله داسې خط د مطالعې راغلی دی رښتیا وایه د لحاظ مه کوې نه نه زمونږ په خدای توبه 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 دا چې چا لیکلي ظلم یې کړی دی دروغ یې ویلي بل جمعات بل یو بل جامع مسجد ته لاړ کېدی خدای مو بخښه دا پېژنې او هر چا نه مې تپوس کو پېژنې او دا څوک دی دا ګورنر صاحب دی زموږ څنګه سړی ډېر زبردست هلکه دا خط چا رالیږلی نه نه توبه توبه دا هر چا چې لیږلي په لیکلا مورانې دي دا دغه موقفه تعبیرات او دا تعبیرات موقع او دا ډېر حرامي دی هر چا چې لیږلي ظلم کړی یو کس پاتې دي دا ما لیږلی دی تا لیږلی دی او تا څنګه لیږلی دی یا ټیک ما ته زما پوره خبره ته د شکایت دی نو سعد متعلق نبی علیہ السلام دعا کړې وه اللهم صدق سهمه واجب دعوته دا خود په میدان کې ورته کړی غشې په هدف ټیک ولګې او خدای دعا یې قبوله نو بس مستجاب الدعوات دی خو د یو کس قول له خو اعتبار هم نو او سعد استوی سعد ورته اوس ډېره عجیبه نقطه وي دلته غوږ کېده وه شبه ولم يدع مسجدا الا سأل عنه طول جماعتونو کې ويسطون عليه خلقه بالتعريف والمعروف حتى دخل مسجدا بنو عبس قبيله وفاتد يوصلي منهم يقال أسامة بن قتادة دغه الف لام دغه كوني ابو سعد وقال اما اذا نشدنا في الذي قسم را تټیک وای هذا لحاظ من کوي فان سعد كان لا يسير بالسريه فقال جهاد بندي ولا يقسم بالسبيه عدم تقسيم د غنیمتونو کې انصاف هم نه کوي ولا يعدل في القضيه فرشوت په تلې کې انصاف نه کوي او بل ځکه دا راځي سمې وي بدا خدایا منظم سمې سعد اما والله لا ادعون بصلاه دري خيري درتكو اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا او قام رياء وسمعه ذان مشوري فاتل عمره واتل فقره وعرسه بالفتان ناشنا لا نجقل دې مولتي انا مرګ کې څه پیدا را پرېدا وکانه بعد ذلك اذا سئل چې کله به تاسو کېده بوډا شوی شپږ اتو شلو تسوي يوصل شپېتو ته عمر ورسېد شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه الصعد او عبد الملك وي انا رايته بعض قد سقط حاجباه على عينيه من الكبار ايش كاتب قتل كان دارو دی ودا چې دې تاسو وایئ چې دا حرو جیلان راغلی چې پر شي او حرامي تا ګوره وانه لا يتعرض للجوار في الطرق ځان به مخامخ کو جنا کو ته فلارو کې اخرجهن غیله به ټولګي ورکو دا غفلت چې جنا له به ټولګي ورکا شارحینو دي لیکلي دي نو جنا به په څه څه پیړاو چې څه پړاو وستله په دا سخت سره به وتا دې به هوا سمول ټولګي راکې بابا جی شکل ته ګوره نو بل ټولګي ورکو ناغي وبسي کوتا کو نه راوغه نو به درا ثابت نه وکړه مناسبت هغه دي چې پر یو رکعت کې دوه کې وګد دوه کې دي خو بیا هم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خډیر عجیب انصاف انسان وکړ هغه بیا دې معذور کړي خو په دې وجه نه دې معذور کړي چې دا امور دي هغه یو تاسو او دا قول له حجت نشته خو دا مضبوط مجاهد شي کنه
دیم ځان ته څه وایي که خالد ابن ولید جرنیل کړی د فوج چیف اف آرمی سټاف چې ورته وایي اگر چې چیف اف آرمی سټاف هغه وخت کې حضرت عمر فاروق بادشاه دا قانون دی چې بادشاه به چیف اف آرمی سټاف همدا چې کله دا مشرف دلته دغه دا صدر او اختیارات مو سره هم صدر او هم چیف اف آرمی سټاف نو خلکو دا دواړه وخدي نشي ساتلی ما دا خبرې مکوي قانون مطابق یې وایي نو کوي خو ګورې شریعت کې نبی علیہ السلام هم د فوج مشر هم بادشاه کذالک ابو بکر کذالک عمر ټیک تا چې یو خاصه مرکه کې یو کس مشر کا ابو معارضی دې سفر کې دې قومندان دې سفر کې دې کې زید ابن حارثه دې کې اسامه دې کې فلان دې کې فلان او مطلقاً عام اختیارات ټول د نبی علیہ السلام بهر کې خو نو چیف اف آرمی سټاف د عمر نه پس کوم سیکنډ دی هغه به خالد بن ولید نو زیاده سړی کې خبره کم دی مې دا به داسې کوا هغه وي په قرار کې ته مدینه کې ناشته ماته پرېدا داسې کوا نو ته مدینه کې ناشته ماته پرېدا د جنگونه کوم د علاقې خلافت کو د جرأت خو ما کې نو هغه سره جبل وګوکلا میدان جنگ کې سړی ولې عمر او په جنگ دوران کې ورته زما اطلاع ورته روستو شاو زم قومندان ته جرنیل نو میدان جنگ کې چې څنګه ورغه نو ټوپه ته کوزا کړه دې کې ورته تاسو وای او زرا غلیما عمر صاحب لګري مستا دغه ماته حواله کړی د ډیوټي ته روستو شه ډیر خل روستو شو امخ کې شو چاو ته پیغور وکړو وی تعالی خو قومنداني ختم کړه او روستو یې کړی پروا نشته وی مخ کې به خلک جنگول اوس په خپل جنگيږي مخ کې به خلک جنگول اوس به خپل جنگيږي نو اسد ابن ابي وقاص هم ځان تسوي اخو اول من رمى بسهم في سبيل الله او په هوت کې هغه څومره لوی کارنامه ملو شوی او ډېر لوی مجاهد دی نو اکثر به عمر صاحب داسې فتح کوا داسې کوا د لوی صاحب ته مدینه کې ناشته ماته پریدا اغزان لجرنیل عمر سے اغزان لیو د جنگ مهارت میدان کې دي ځان بس عمر رو دی ته دغه په نو والی پر د دوی کې بس نور باندې کې منور به ولایت باندې کې ظلم چا په غور ورته وي ته ویلې کړې او هغه مقرر کړ وي ټکی کړې د بوډه مغزوان دی وي د بوډه هغه څه دی ځوان خبره خلاص صحابه عجیب او دغه خبره وکړه نو اوس د څنګه جرنیل ته ولري کې جرنیل لري کې دا مغز تلوي کنه اصل کې وجه بلاله وجه دا مولانا صاحب هغه زمانہ کې چې کوم خلیفہ او امام وو ابو جدا ستاره دلته کې خو زمونږ د کټاګان مټاګان د دې او په ځل کې انصاف نشته دا خو به انصاف خلک دا خو د دین نه بار خلک دي او کته د دې منځونه ته ګوره کړه او د دوی د کارونو ته ګوره او د کلمو ته ګوره کنه په دې دوکان چې په دې تیر نو دي دا چې څومره فاصل لیډران دي عمل په خوا دوی بیل له دا به ختم کړي لکه دې ملک چې بوټو بیل له دا په خوا دوی بیل له عمل دا خو د پیسو یاران خلک دي دا خو هغه خلک دي چې هغه کم تاتاریانو د لاسه مردار شوی خلک دي دا خو پیسو درټینګ نه او باندې نواز شریف ته امریکای و چې راځه او په امریکا کې تعالی خو یو سلو 15 کارخانې درکوم خو مضبوطی در اربون روپو ډالر او تعالی پورا نېشنلټینګ درکوم او راځه ساده تکي د یو علاقې دغه محلمه مشیر او وزیر د محلم او خدای عمل کې انجوله ورته په داسا کې ورته دا سکندونو کې ورته والا چې دا د پیسو غلا خلک دا خوان دا سیاست په حضرت عمر باندې په حضرت ابوبکر باندې په حضرت عثمان باندې رضی الله تعالی عنہ زما کړه وهي فرحتنا ويوم الله فرحتنا بنا فرحتنا دنيا محمود بن زمان وقال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب لم يقال بعد تفسير ویل دي تابع فرحتنا محمد بن زمان قال حدثنا يحيى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال يا رسول الله فلذا حضرنا كما قلنا جاء صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فإنك أن تصلي وقال الذي قال في الحق وغير عني فقال إذا كنت ما تيسر معك من لازم قد الجوز
کوئی په خبره مخکې ده عجیبه انسان دی که نه امام بخاري رحمت الله علیه دا اوس آیات الله صراط لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب التلو او دلته کې راو لفظ شا ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن نو د ترجمه الباب نه دا د شارح وګرځه دا غوړي دا مسلک دا چې فاتحه فرض ده دا ساده دلیل نه راوړي ترجمه الباب په فاتحه راوړو دی وایي چې د ما تيسر نه مراد فاتحه ده ترجمه الباب شارح دی الله اکبر پويږي کته چې دا خدامه دلیل راوړو نه راوړي هغه مذهب دغه دی هغه مطلب دا چې د ما تيسر ما من القرآن نه څه مراد دی فاتحه کې ترجمه الباب کې راوچاري کوم وینا استغفر استدلال زمانه دي ما تيسر ما من القرآن هم د فاتحه المذ المطلق يجي على اطلاقه او کته دا چې فاتحه ځکه مراد چې لا صلاه لمن لم يقرأ ویل شوی دی نو بیا دا غي ما وی چې بل ځکه ما زاده ویل شوی فصاعدا او د مسلم روایت دي او ویل شوی دي او بل دا چې هغه نه وجود معلومیږي هغه نه فرضیت نه معلومیږي مدې تطبیق کومه تطبیق کوم ټول په عام کې تخصیص کې عام کې تخصیص نه کوه تطبیق کوم دا عام کې تخصیص کول سوي نسخ ویږي هغه اطلاق ولا ختم کی او خبره واحد ناسخ نشي جوړېدل دې تطبیق کوم کړه هغه نه فرضیت معلوم دي نه وجود معلوم دو پسې اشاره في ركعاتك كلها دي بما اعتراض کوي چې تعالی منزل نه راځي كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء على ذا العشاء كم يشوف مغرب او ماسوتان باندې اطلاق لوا لا اقرم منها كميدنا كنت اركض في الاولى ركود ولا بتنوي قيام طويل واحذف اختصار قال وما ذاك الظن بكم ده طبعا زمان ګمان دي شابه دا دخل په چون کې اعتراضونه دي نو ظاهر تحقیق پتو کنه ها وسورته ويطول في الأولى ويقصر في الثاني تحت الفقهاء ويسمع الآية أحيانا ولا بأورا لصحابة تعليم للصلاة كان بيتفيه ويا ترينا ولباغي بيان وسجدوات فيه وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وقول فرنبور وكاتون كخان وكان يطول في الأولى وكان في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية شابتي تعرفون هذا يسرى من حديثه باب الصراط في العصر وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عمرو عن قلت لقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أنظر بأي شيء كنت تعمل من صراط ولا يسرى من حديثه وبه قال حدثنا في يوم قال حدثنا عن هشام غير جهات يقول لا ثقة ولا نرى ما كده ها عن بلال بن ابي سلمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا الذين سمعوا دي ويلك إذا تشركاتون كم حديث ثابت في دين الحديث يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة بسورة في الركعات الأربع ندي في الظهر والعصر ندي بلي في الركعتين قوي نصفات في خبرك كيف دو ركعات في الفاتحة أو سورة وي دو كلا فضل دي نسمع مش درستون دو في الفاتحة وي تاسو پوهیږئ په خبره دا رکعتین قصه راځي دا نه پیدا دوه رکعات لپاره دا حدیث مفهوم څه شو لو سر پسې شام الفضل سمعته عافيه تكتبه وهو يقرأ على لسان مستوى المرسلات عرفا فقالت يا بني لا ما تيات فقال أستري سورة لا أخيري أغي سمعت من سنة يقرأ بها نقول فترة لقيت مغرب في جهر دي كان ها فقير وماذا كان يقرأ بالأولى وديبت ما راح على الكلام وتبيني ها لپاره د بیان د جواب چې وخت یې ګوري موثق شبه
ذلك ولا فقرية السماء انشقت وقالت على دي والبيان فيه كوري دليل اورید الاله کیږي چې جهري کړی وي سبا د سجدي آیت لوستل شي شابه او دا په مالک رد رسو برازي هغه په مفصلاتو کې د سجدي د تلاوت قائل نه دی او دا مفصلاتو کې د سماع انشقت دی بل نجم دی او بل کم یو دی اقرا دی هغه د درې وړو قائل دی الجماهير ائمه ثلاثه درې وړو قائل ده زمو دلیل یو شبه قمت قراءت معلومي قمت جهر معلومي كدوية أوري ها ولك أرقدودك أمد اليوم أنا وطاهينكم ده أغنى اختليت به من صلاة الرسول قال صدق ذاك الظن بك ها يا ظني بك ها أو يا في يوركات يا في دوار تقسيم كل شاب بين أوقاتك ما ها دا زمون دلیل شو چتلان دي او بیا يعرف جليسه معلومه کې اسپار کې کړی ها چې تلاوت کیږي فما اسمعناكم چې هغه مغرب او فجر او عشاء وما اخبرنا عنكم چې هغه ظهر او عصر دي ها او کتا زیاتېونه په ام القران اجزات مکافي بچستا دا منذ وإن زدت فهو خير لا تدخل ريدها هذا حديث مرفوع مقابله شكر له دی وی صرف فاتحه باندې منځ کېږي نه زم د سورۃ وسره واجب روایت ته پکې چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب فصاعدا ما زاد ما تيسر 3 آيات دا ټول ذکر شوی دی دا ابو هريره خپل لري شابه سي شافعي ته به سره مرګري خاص زم د صورت مستحب دی لاغي په نسبت او ما ته وي شابه عكاز بازار کا خیرونه واقع شی هوا بین الشیاطین مراد الجنات کی ګوري ها وبين خبر السماء جنات دي او دا خبر اسمان وړي او دي خپل دغه وړي کاهنانو لا او اوس راځي مشوم واپس شو شیطانان الى قومهم مراد الجنات دي شیطان ته د پیغمبر مبارک پتا وا وخت هغه جنات دي مراد چې په د شیطان د کاهنانو مرګري دی وړي وقالوا ما لكم قد حيل بيننا وبين خبر السماء ورسل عليه الشوب وما قالوا ما حال بينكم وبين خبر الا شيء حدث شيء پیښته نو ابلیس او اولاد ما یو مخکنه خبر دي جنات فضربوا خپل ما فريده برا جنات مرادي فضربوا مشارق المغارب فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء نو کله خطاز خبرون اسمان اولاد ابو منكاهنان تبذل کی ورچول فانصرف اولئك اغت جنات الذين توجهوا نحو تهامه مكيه متوجشو ناغيلا متوجشو نبي عليه السلام تغرزي او بنخله بطن نخلك عامدين قد كوتو توقاتا ومنذك ومرغوت صلاه الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا پورا غوغي وتكي خوضا او فيشو هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء وهنالك حين رجعوا الى قومهم قالوا يا قومنا ترجع قول الشيطان لك جنات فتقول كده كان اذا غينا سوق مراد دي جنات شياطين تخبط واغوي سره ګرځي معلومات کې دا ولې دا کار شوی دی
ابلیس او بچو ته پتا وا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا احدا فانزل الله على نبيه الله فتوحي نازل يقول اوحي الي انه استمع نفر من الجن لا تشاء وانما اوحي اليه قول الجن كنسيبين وفيريان خپل قوم ته کوميدات بیانو اقوت الله وحي بدريه او شابتي وګوره د استار مانځ کې وتا قران لوستل د کوم جنات اورید ها اراي الجهر فيما جهر وسكت فيما امر چې خفي مونږ وما كان ربك نسيا خدای یې نه راځي ښا دا قصدن اته ته دا و چې دا بعد کې خیخپال دی ير شوی دی جهر جوړ نه ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه چې هغه کوم کې جهر هغه کې مونږ جهر کو هغه کوم کې اخفا مونږ اخفا کو هغه کوم کې قرات طويل دی مونږ طويل کو قصير دی قصير بتو هغه په لومبو دو کې فاتحه سورۃ دواړه ویلې دی مونږ باغ کو پر وسانو کې صرف فاتحه بس ورپسې ان شاء الله بلکې تاسو